أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د امداد او د نصرت خبره کوي. الله رب العزت فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم من تاسو سره امداد کړو په موقع د حنین باندې. کله چې د حنین غزوه وه نو په هغې کې من تاسو سره امداد کړو او د حنین غزوه چې دا فتح د مکی چې کله وشوه د هجرت په 8م کال باندې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د 10,000 صحابو مکه معظمه فتح کړه نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع میلو شوه چې هوازن او بنو ثقیف هغې لګیا دي او د جنګ دپاره تیاری کوي. نو ټول عربو قبایل چې دي هغې خپله وسله غورځولې وه خو دا دوه قبیلې چې دا ډېر زیات جنګجو وې او سختې وې دي چې وې نو دي وسله مو نه غورځوله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف یې تیاری کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډایرکټ د مکې معظمې د فتح نه ډایرکټ چې د دې طرف ته هغې نه پس بیا روان شه دي جانب د دې یو مشر درید ابن صمه د هغه عمر 120 سال د دې مشر عمر 120 سال او په سترګو باندې نابینا او نظر یې نه لګېده و هغه به چې کومه مشوره دي له ورکړه کومه رای به ورکړه کومه فیصله به ورکړه هغه به دې په کټ کې ګرځو د فیصلې لپاره نو هغه به د کاڼي کیر هوا د دې نه ورته لږ مخکې دي وویل یاره زه څه اوازونه شانتې ورم دا د څه دوی ماشومان شور کوي نو وایي ولې وایي دا د دې ستورو نه شغلیږي وایي د دې غټو نه ځي که نه دا واړه چې دي وړو سر لګیا دي نه دا واړه زه بیا دونه مسله نشته زه یې تاسو خپل کار کوم. خیر چې کله مسلمانان را روان شو نو دې ته اطلاع میلو شوه دې د خپلو کسانو ته وایي دا حنین د کندې نوم او دې سره بیا میدان نو دې ورته وایي چې داسې کار وکړې د مکې معظمې او د طایف په منځ کې او د مکې معظمې نه طایف ته چې دې 75 میل لار وه بیا د دې په منځ کې یو کنډه راته د حنین نه لږ وړاندې روان کندې سره یو طرف ته غر شانتي و بل طرف ته دې منځ کې لار وه او په دې یو طرف باندې بله شنه بوټي وو ونې وې یو څه بل څه په دې بل طرف هم نو دې ورته وایي چې دې راځي نو 200 تیرانداز ورته په دغه بوټو کې پټ کړي چې څوک یې ونه ویني او 200 ورته په دې کې پټ کړي چې څوک یې ونه ویني یو جانب ته بل جانب ته چې څنګه جنګ شروع شي دوی بیا اچانک غشي شروع کړي او دا بنو ثقیف او دا دي چې دي غشي ویشتل دا مشهور په عرب کې چې وي کومه نشانه ولي نو خطا کېږي نه د دې متعلق دا مشهوره وه چې دي کومه نښه ولي نو هغه د دې نه خطا کېږي نو بیا به په دې اقدام یا چې دې رامنځته شوي کله نو عمله دې پوه شي چې عمله دې پوه شي بیا به تاسو اقدام غشي شروع کړئ چې غشي کله شروع کړئ
نو دی به په دې خپلو زخمیانو شي بیا تاسو ته نه سمیږي دی به جنګ بیلي او داسې وکړې چې خپل ټول هر څه روباسئ او اول د مشرانو صفونه جوړ کړئ بیا د نوجوانانو جوړ کړئ چې دا مشران درنه ونغولي بیا د نوجوانانو پسې بیا د کشرانو هلکانو جوړ کړئ هلکانو پسې د زنانو جوړ کړئ او زنانو پسې چې څومره مسافر دي په کور کې که چا سره اوښان دي ګډې دي بیزي دي د دې ټولو کتارونه جوړ کړئ چې دوی ورته داسې په دې کنډو دروړي چې بره نه ګوري چې دا ټول لښکر ښکاري بره نه دې پته وی نه لګي چې دا ټول لښکر ښکاري او هر څه روباسئ چې کیسه ختمه شي چې بس تاسو خالص د ځان دپاره جنګېږئ چې هر څه راوتي دي خو بچي به هم رانه ګیرېږي او سره سپین به هم رانه ځي او هر څه به رانه ځي هر څه روباسئ کیسه ختمه وي هغې هر څه چې دي نو هغه راوباسئ نو همدکه شانې وکړئ مسلمانان چې کله راتلو نو د دې د بعضې کسانو په زړه کې داسې راغله او بعضو نوجوانانو یو بل ته اظهار هم وکړو چې هلکه په پلانکي ځای کې خو موږ کم او موږ بارې ومومو نو اوس چې دلته کې موږ ډېر یو اوس خو به د ښې دوړې خلاصي اوس خو به ورسره ښه دا چلو اوس خو به ښه دا وکړو نو الله ته دا خبره خوښه نه شوه چې ښه تاسو د فتح نسبت ځان ته وکړو اعتماد هم په ځان وکړه خو درته ما ویلي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى ګزار خو تاسو نه وکړئ هر څه خو ما کړی امداد او نصرت خو زما د جانب نه خیر د الله رب العزت دغه خبره خوښه نه شوه نو چې کله دې څنګه دغه ځای ته راورسېدو دا خبره څنګه معرکه شروع شوه چې څنګه معرکه شروع شوه نو دې پې د یو اړخه 200 او 200 د بل اړخه چې دې پې غشي ورول شروع کړو نو هغې اډوسه ته سم نه کړو یو خو پې دې بره او هغې لاندې کنده کې ورته نو دې اډوسه ته سم نه کړو او زخمیان و چې کوم زخمیان نه نو په هغې کې لومبې طلقا چې کوم صحابه و نه وی چې چا ایمان راوړي 10,000 زاړه صحابه او 2,000 ورسره نوي را روان شو چې چا نوي ایمان راوړی نو د هغې لومبنۍ خپې وښویلې هغې کمزوري شو چې څنګه هغې کمزوري شو او هغې په منډه باندې شو په شکست باندې شو نو بیا ورپسې دا نور صحابه هم چې دا ورو شروع شو چې دا ورپسې شروع شو دا نور صحابه نو بیا او کافران چې دا 4,000 و صرف دا د دې ځکه دا خبره هم کړې وه چې نن خو راباندې کم دي هغې صرف 4,000 کسانو کافران نو چې کله دې په تېښته شو الله بیا دې وایي دې آیات کې خو دا تېښتې چې په سړي باندې هیبت راشي لاره هم ورته نه میلاوېږي تو راتو به شو بیا به په هغه ځای کې ګیرو تو راتو به شو بیا به ګیرو په هغه ځای کې د تېښتې لاره هم ورته سمه نه نو بیا دغه مسلمانان چې لګیا وو تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یا صرف ابو سفیان پاتې شو چې د مکې معظمې نه 3 ورځې مخکې هغه ایمان راوړی او یو ورسره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پاتې شو دا پاتې شو او په بل روایت سره ورسره یو ورسره سیدنا عباس رضی الله تعالی عنه پاتې شو او په بل ورسره سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ورسره پاتې شو او نور ټول د میدان نه تر بتر شو څوک یو خوا او تختید او څوک بل خوا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خچر مبارک د رازګوش مبارک البازو کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کوم سیزونه د هغې نسبت کیږي هغه چې په کومه ژبه کې سپک ګڼلی شي یا وغیره نو هغه به په داسې الفاظو سره د هغې تشریح کې چې هغې کې دروندوالي ځکه علما وایي چې د دې تعبیر په درازګوش سره کوي زموږ په معاشره کې هغه سورلي چې اوږدو غوږونو واله ده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سورلي چې هغه سپینه وه او د دومة الجندل واله د هغې علاقې ګورنر یا چې مشر سرباره د قبیلې هغه ورله به طورې تحفه رالېږلې و رسول الله صلی الله علیه وسلم به د چا تحفه نه رد کوله او دا یې فرمایلي دي چې خپلو کې یو بل له هدیې او تحایف ورکوئ ځکه چې دې سره مینه محبت وي دا زیاتېږي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په میدان کې پاتې شو او ابو سفیان
د هغې واګې د هغې سورلی نیسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په پړوان دي زور کو د کافرانو طرف ته او ابو سفیان به دا کوشش کو رضی الله تعالی عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دي لړ نشي اسنه چې کافران ورته څه نقصان ورورسي هغه به واګې نیسلی خو خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلسل پړوان دي روانو او आवाज یې کو چې لی عباد الله د الله بندګانو چرته لاړې زما طرف ته راشه خو هغه داسې د منډې او داسې شکست و چې چا په شا نه کتل اواز یې نه اورېدو او په تیزې باندې خطا و بیا ابو سفیان ته چې دی رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستا اواز تیز دی د هغه اواز ډېر تیز و وایي ته اواز وکړه نو هغه اواز وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه مخکې یو اواز وکړو یا اصحاب الشجرة وایي ای هغه د ونې خاوندانو صاحبانو چې د ونې لاندې ما سره بیعت کړو په مرګ باندې کوم ځای کې یې نو بس دې سره صحابه را په ګرم شو او چې ابو سفیان اواز وکړو نو نورم په تیزۍ باندې بیا صحابه را جمع شو او خو د دې نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ورسره ابو سفیان یا ورسره ابوبکر صاحب دا درې تنه او یا ورسره سیدنا علی رضی الله تعالی عنه او عباس رضی الله تعالی عنه دا په یو کول باندې او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلسل پړوان دي روانو د کافرانو په منځ کې وی به انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب وې زه نبی ما په دې کې هیڅ دروغ نشته زه پیغمبر یم دا پاکه صافه خبره ده انا ابن عبد المطلب خو زه ګورې د عبد المطلب زویم یم د هغه ده نسلم یم ګورې دام درته چې معلومه چې بنو هاشم یم زمونږ په عربو باندې راج دی زمونږ قبیله چې ده نو هغه چېرته په جنګونو یو څه بل څه کې په هغې کې هم نه ده رسول شوې ده نو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خولې مبارکه باندې دا الفاظ چې دا به بار بار وي خیر بیا صحابه را دوباره میدان ته او بیا جنگ شروع شو نو هغې خو هسې هم هر څه میدان ته ریښ کړو نو په تېښته باندې شروع شو نو 4,000 کسان هغه قیدیان را مسلمانان له په لاسو باندې او 6,000 بچیان او د هغې چې کومې بیبیانې وي هغه په لاسو باندې راغلي او دکه شان 4,000 چې دی دا اوښان رال په لاسو باندې او 4,000 چې دی دا ګډې بیزې راغلي درې منه یا څه زیات او کم چې دی نو دا سره سپین چې دی دا دي له په لاسو باندې راغلي دا ټول د مسلمانانو لاسو ته دا غنیمتونه چې دی دا راغله نو دې آیاتونو کې الله رب العزت دغې طرف ته اشاره کوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 یا 14 ورځې د بخاري شریف حدیث دی چې دا صبر وکړو دا ایثار شو وی کې دې چېرته اسلام طرف ته رال نو چې دا مال وله هم تقسیم نه کړم او دا قیدیان هم وله چاته حواله نه کړم تقسیم نه شي غلامان نه شي چې واپس یې پرېږدم بس آزاد خلک شي خو دې په ټوله 14 یا 14 ورځو کې ایمان راونړو چې کله یې راونړو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم وکړو خو تقسیم یې داسې وکړو چې چاله 150 ګړي بیزي چاله 100 چاله 10 چاله 15 چاله څومره د هغې متعلق یې ورکړې بس دا مختلف چاله څومره چاله څومره چونکې 2000 پکې نوي کسانو هغې ایمان راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم غوږونو مبارکو له دا خبره راورسېده چې په انصارو کې ایغو ډېره لویه قرباني ورکړې وه نوي نوجوانان چې خو صرف جذباتیان دي په هغې کې چېرته د یو څو کسانو د خولې نه وتي چې وینه چې دا په تورو باندې د تورو نه زمونږ ساسي او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د خاندان محبت غالب شو غنیمتونه ټول په هغې کې ګوره تقسیم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی انصار دې راغون شي بل څوک دې پکې نه وي صرف انصار چې کله راغون شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی تاسو هغه خلک وی چې تاسو د یو بل وینې تویولې اوس او حضرت په یو بل باندې رانښتې وې زما په وجه د ایمان په وجه الله رب العزت تاسو د یو بل وروڼه وګرځولې نو مشرانو ته پته ولګېده چې دا رسول الله سلم هغه خبره ورته رسېدلې ده ای ورته صاحب موږ بری یو موږ نه دا کړی ګورې دا نوجوانانو کسانو یو څو کړی دو موږ مشرانو کې چا دا خبره نه ده کړې بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی تاسو دا نه خوښوئ چې خلک د کورونو ته مال وړي او تاسو د ځان سره د الله پیغمبر وړئ هغې ورته صاحب زموږ دا خوښه ده
چې موږ د الله پیغمبر صلی الله ورنه مشهور اس خلکو په ذهنونو کې دا و چې مکه معظمه کله فتح شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پاتې کیږي حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هجرت معامله ونه په مدینه منوره کې پاتې شو نو هغه ورته چې سیب دا زمونږ وغه دا چې موږ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره بولو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا غنیمتونه مې په دې کې زیات ځکه تقسیم کړو چې دا نوي مسلمانان دي او زه وایم چې دا زړه یې ښه ولګي د اسلام سره نورم دی خو مضبوط د اسلام یې د زړه نه راوړی دی خو چې دا زړه یې نورم ولګي او د مسلمانانو د اتحاد مضبوط شي دا حدیث مفهوم نو دغه دی آیاتونو کې دغه طرف ته اشاره ده بیا پکې یو بل هم د تاخیره کې لقد نصركم الله یقینا امداد کړو الله رب العزت تاسو سره فی مواطن په مختلفو ځایونو کې کثیرتن په مختلفو وختونو کې کثیرتن ډیرو کې په مختلفو ځایونو ډیرو کې و یوم حنین او په ورځ د حنین کې مصباح واقع اعجبتکم چې تاسو تعجب کا تاسو لا تعجب کې واجو کثرتکم ډیروالی تاسو فلم تغنی عنکم نو بس د پنکلو تاسو نه لری نکلو تاسو نه کثرت تاسو شیئا سسیز وضاقت علیکم او تنگ شو پتاسو باندې الارض زمکا بما پس سره د دې رحبت چې پراه هوا زمکا در باندې تنگ شو سره د دې چې زمکا هو پراه هوا ثم ولیتم بیا وګرځیدې تاسو مدبرین پشا گرزیدون کی پشاتون کی ثم انزل الله بیا نازل کا اللہ رب العزت سکینتو سکینی لرا اطمینان لرا علی رسولی فقبل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندی وعلى المؤمنین او پا مؤمنانو باندی نو اللہ رب العزت چلی پرشتی رو لے گلی امداد و نصرت تا پرشتی را لی نو اللہ رب العزت اگوی چی اللہ اطمینان رو لے گلی اوس پرشتي غراله د مسلمانانو امداد ده خو دې ته الله رب العزت وایي چې ستاسو زړونو ته اطمینان هم ملو شي دا اطمینان ولې ملو شي دا یعنې دا ډېر کسان رالو د زړه ته دا سکون ولې ملو شو دا ځکه چې پرشتو خلقت هغه داسې دي چې هغې صرف نیکۍ کوي هغې د بدو طرف ته نه متوجه کېږي او د نیک ماحول او د نیک سړي خپل اثرات وي نو چې کله هغې رات په هغې باندې د نیکۍ هغه خوی زیات نو د هغې اثر د مسلمانانو په زړونو باندې وشو او چې کله صحبت خراب وي نو د هغې اثر خراب کیږي دور شد از اختلاط یاربت یاربت بدتر بود از ماربت ماربت تنها همین برجان زن یاربت تنها همین برجان و بر ایمان زن صحبتی صالح تو را صالح کند صحبتی طالح تو را طالح کند نار خنده باغ را ویرا کند صحبتی نیکانت از نیکان کند شاعر وی شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمایي وی صحبت د بدو چیرې د هغې نه ځان لرې ساته وی د دې صحبت د مار نم خراب دی وی مار سره چې یوازې پاتې شي نو ټک به درکړي ته به مړ شي او خراب ملګری سره چې ته زندگی تیرې نو دې به تا مړ کي او ستانه به ایمان هم سلب کي په نشو به دې راواړي په زنا به دې راواړي په غلا به دې راواړي په بله بده به دې راواړي نو دې به تا هم خراب کي ته به مړ شي تباه به شي او ایمان به دې تباه شي صحبتی صالح تو را صالح کند صحبت د نیکانو بستانه نیک جوړ کی او صحبت د بدو بستانه بد جوړ کی او که چرته هغه خندا والا او هغه خوشحالی والا ګلونه به په تا باندې راجمع شي خو که چرته تا صحبت وکړه د نیکو سره او که د بدو سره دې وکړه نو بیا بد بیا به پیدا کېږي بیا به په تا ژړا نورم بیا بلد نو سکینه او آرام دا په دې وجه د دې وجې ویلی شي چې هغه رحمت والا مخلوق و نیکۍ والا مخلوق و چې څنګه را کوز شو نو د هغې اثر دا و چې د مسلمانانو په زړونو باندې آرام راغی وانزلوا نازلا کړو جنودا او نازل کړو جنودا لښکرو لره لم تروها چې تاسو نه لیدو هغې لره
وعذب الذين وعذاب ورکا کسانو تا کفرو چی کافران دی وذالک وداجری جزاء الکافرین بدل دا کافرانو ثم یتوب الله بیا اللہ رب العزت رجوع کلا من بعد ذلك رستو دا دینا علا من باچا باندی یشاو چی خوخشد اللہ تعالی چی خوخشد اللہ تعالی دا میدان جنگ نا تیر تا چی دا گناہ دا مخیم ویلی دی پشت والا اولاد پا مخا باندی اللہ رب العزت فرمائی بیا اللہ رب العزت رجوع کلا بدی باندی گناہ معاف شویوا یا اللہ رب العزت رجوع کلا بدی باندی دغا قوم دیالس یا سوالس رازی پس بیا راغی اگی واپس رال سکسان تیرال نور خودت تگیر و سپادیو اغرال وی سیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو ویشل که دیانم ویشل مالم ولا تقسیم کو چکل تقسیم کو نو اگی رال وی سیب منگ ایمان روڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتو پر مالی زما چی کم اختیار وانخو زما دا لا سلاغ تاسو آغا رانلے ما دیر صبرو کماوی چی رابا شے ایمان براوڑے دا ارس بدر واپس کم ناغی ورطوی چی بیای ورطوی چی سبا تاسو لسپارشو کم مسلمانانو تا خود دو خبرو کی یو خواخ کے یا که دیان خواخ کے او یا چی دی مال خواخ کے چی کم یو استاسو خواخ بی اغا بدر تمیلوی دا دینا مخ کی یو صحابی دا یو بیبینا لاس نیسلیو او اغیر سنگ دا سیونی سلا چی کلا دی اغا که دیان راغوندو ناغا ورطی زمالاس پریدا زستاسو دا پیغمبر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریم دا خود آغا مریم تا زمان لاس نیسی آغا تزر لاس شاتا کو او پا ادب ورسر روان شو لال دارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوی ویسیتی که خو یو زنانه دا آغا خوی چیز دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مور بی بیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دارک معشوموال رایات شو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمای چاو دلتا کی چرتا بی بی حلیمه وسیدلا شاید چی اغاوی مال پیرا کری چی اغا سنگ راخکارا شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا ڈارک بل صادر مبارک چی ریدا خور کو اغای کینو ورطا ہوئی چونکہ ما خوز تقسیم کرد راغون شو دا تقسیم نبات خبر ہوا بدی کی دا یو زنانا چی دا یو صحابی نسلی وا ورطا ہوئی چونکہ آہو ما حوالا کری دی بیام تا پاکستان نا تقسیم لانو چوی ورطای پاکستانو لاس کیلا چی کم کم تیتا ازادون غواری اغا آزاد شی نو بی بی حلیمی رضی اللہ تعالی عنہ اغیر پا لاسی خودو او یا اتیا کسان اتدا جدا کلو ادا زما برادره والا دی اغیر تی بود دم بیا ورطای زبا مدینی منوری تا درزم بیا را دا مدینی منوری تا ایمان روڑو التا کی بیا دا صحابو پا مبرکی دفن دا خیر نو بیا چې کله دی ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا سفارش وکړه کم کسان چې رااله غي ایمان راوړو وی دا کې دیان ورته پریده بخبله او بخبله نه پریده د دې عوض به بل جنگ کې بیا چرته درکما ناغي ورته وی چې سیب مونږه داسې پریدو بیا دک کسه پری خود رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا بیا مشران ته وی چې تاسو دې ځان نه تاسو کې کچرته پیډی رضا نه بیا هم ځای عوض ورکم بیا دې ځان لم تاسو کوي ورته چې سیب ای پر آزاد ای موږ په خپل خوشاله باندې پریږي نو ټول کسان ورته پری خود نو دا بیا دی په دغه موقع باندې سو مسلمانان شو اکثریت او سبا کې بیا په کوپر باندې پاتې نو الله رب العزت وی چې چا الله وختنه وکړه نو باغی باندې دوباره توجه وکړه بیا اسلام طرف تراله کوم چې باقی پاتې ورستو بیا غي ایمان اورل ټول قبیله بیا دغه دواړه چې ټول په ټول مسلمانان شوي ثم يتوب الله بیا رجوع الله رب العزت پر بیا رجوع الله رب العزت پر دی باندې من بعد ذلك بیا رجوع الله رب العزت من بعد ذلك رستو دینه على من يشاء چې بچا باندې وختل والله یقینا الله تعالی غفور الرحیم بهانه کون کې او رحم کون کې